لسم سپارہ لسم رکو سورہ توبہ سلورم رکو لسم سپارہ لسم رکو سورہ توبہ سلورم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ بے شک اللہ ضرور دستا سو مدد کڑے فی مواطن کثیرہ پڑھیرو زینو کے ویوم حنین او پورز دا حنین اذ اعجبتکم کثرتکم سوخ چتاسو فخر کول شروع کر پخپل کثرت باندے فلن تغنی عنکم شیئا بیا داستاسو کثرت تاسو پکار رانغے وضاقت علیکم الارض تاسو باندے زمکا تنگشوا بما رحبت باوجود د دې چې وسیده ثم ولیتم بیا تاسو وګرځېدئ مدبرین په شا ګرځولو سره ثم انزل الله سکینته بیا الله تسکین راښکته کړو علی رسولي په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین په مسلمانو باندې وانزل جنودا لم تروها او داسې لښکرې راښکته کړو چې تاسو نه لیدل وعذب الذین عذاب ورکړو خلکو ته کفرو چې کافرانو وذلک جزاء الکافرین دا بدله د منکرانو ده ثم یتوب الله من بعد ذلک بیا الله توبې توفیق ورکړ دین وروسته علی من یشاء چاته چې خوښه والله غفور الرحیم الله بخونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس بے شک مشرکان ناپاک دی فلا یقربوا المسجد الحرام پس نبرازی مسجد حرام تنزدے بعد عامهم هذا دے کال نرسو وان خفتم عائلتا او کتاسو تا محتاجی ری فسوف یغنیکم اللہ پس زرد چا اللہ بتاسو دولت مند کی من فضلی پخپل فضل سر انشاء چد خوخشی ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ علم حکمت والدے وقاتل الذین جنگ کوئے و خلق سر لا یؤمنون چی ایمان روڑی باللہ پا اللہ باندے ولا بالیوم الاخر نفورت دا آخرت باندے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ او دی حرام نسم جاو کبیا غسچ اللہ واللہ رسول حرام کری ولا یدینون دین الحق او دی تابع کیږي نه د ریښتوني دین من الذین او خلقنا اوتوا الکتاب چاته چې کتاب ورکړی شوی حتی یعطوا الجزیه تر دې چې دوی ورکړي جزیه ان ید په خپل لاس سره وهم صاغرون په داسې حال کې چې دوی ذلیل او خوار شي